امام فضیل ابن عیاض رحمه الله هغه خپل زوی ولید دکانداری کوله تولې کو تلې لګېدلې وه په تله باندې تلل کول نو د تللو نه مخکې زوی راولګېده په خپله کپړه باندې دا تله پاکه کړله صفا یې کړله نو فضیل ابن عیاض رحمه الله د پلار د زوی نه تپوس وکړه چې دا تله دې ولې پاکه کړله په کپړه باندې نو زوی ورته وویل حتی لا اذن للمسلمین غبار الطریق تله مې ځکه پاکه کړه چې په دې لاره کې دوړې لګېږي او دا دوړې زمونږ په تله کې پرېوځي نو د مسلمانانو ته چې زه کله په تله کې څه شی اچوم او دوړه پکې پرته نو دوړه به په وزن او تول کې راشي نو دا صفا کوم چې کوم مسلمان ته په زیات وزن کې دوړه حساب نشي د لارې ګرد و غبارو ته حساب نشي لکه دا ډېر زیات احتیاط دی زوی وکړه چې مسلمان نه حق کم نشي او د حق په کمیدلو کې هغه ته خاوري یا ګرد و غبار د لاړې دوړه هغه په لاره کې پرته دوړه د تور نشي نو دا پلار ډېر زیات خوشاله شو ستا د عمل ما ته خوښ دی من حجتین و20 عمره چې 2 ځله ته حج وکړي او 10 عمرې وکړي د هغې نه راته دا خوښه ده او دا راته بهتر او د اجر والا ښکاري چې ته تله دقه شانتې پاک او صفا ساتي د دوړو نه حج او عمره خو د بنده خپله نیکي د ثواب دی اجر دی او ناپ تول کې کمی زیاتې د چا حق خوړل د حقوق العباد دی د بنده حق دی چې 50 حجونه بنده وکي او د بنده حق ورپورې وي په ناپ تله کې په میزان کې په تول کې په ګز کې په ملاوټونو کې په هر څه کې که د بنده حق ورپورې وي الله یې په 100 حجونو هم نه معاف کوي شهید څومره اوچت مقام لري خو پردی حق او قرض هغه ته چې بنده نه یې بخلی الله یې نه بخي نو د ډېرو ذکرونو د ډېرو تسبو تلاوتونو او د ډېرو عمرو او حجونو او نفلونو نه هغه هم ښه کار دی خدا بهتره ده چې د بندگانو سره معاملات صفا وساتو د چا حق کې د چا په ناپ تول کې په ګز کې چې د لارې ګرد و غبار دوړم پرې نه دو